جوړې بدې شاړې کړم ښایسته باندې سوچند کړم هره ویشته خاوره بدې بیا ډکه لخم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د سوات ویلفیر فاونډیشن طرفه ډاکټر ګلاب خان تاسو مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ما په خپل یو پوسټ کړو چې یتیمانو لپاره مونږ د سنا اغوستو کوشش کوو. یخني ده دغه سره راغلی یو مونږ جیکټ هر نوم نشوي د جورابې شوې بیگ شو ورسره په کول پنسل ربړ شارپنر 3 کاپیانې جیکټ دا مونږ په یو پیکټ کې بندو او ان شاء الله سبا به کوشش کوو چې زر ته زر هغو ته ورسو ماشومانو ته 3 کاپیانې یو په کول یو جیکټ ډېر ښکلی جیکټ جینز والا جیکټ شو جورابې شوې پنسل ربړ شارپنر شو او بل څه پاتې شو یو په کول هم پکې ښودی دی یو بیگ شو تاسو لیدلی شئ یو بیگ دا په هر یو پیکټ کې مونږ کوشش کوو خو زموږ سره دونه پیسې نه پوره کېدی خو بیا هم مونږ خپل کوشش وکړو دا څه چې مونږ کوو دا ستاسو په سپورټ باندې کوو او انشاءالله مخې ته مونږ کوشش کوو که څوک بې روزګاره څوک یا چې داسې ښځې د هغو خاوندان نه وي د هغو دپاره د کاروبار کوشش به کوو انشاءالله مونږ کوشش کولی شو کارونه د الله دي او ستاسو د ټولو یو ځل بیا شکریا در کوم په هر مشکل کې تاسو سپورټ راکړی دی تاسو مله بیګونه دا څه چې دا راسره دی پیک کړ ته پکې سویل غواړې څه ووایه پکې زه ګلاب خان سره راغلم د دې ځای نه ما د خدمت وکړو دا وړلو ورکوو چې یتیمانو وړلو ورکوو د چا چې پلار نه وي بلکل دا به انشاءالله یتیمان دې شاړې کړم ښایسته باندې سوچند کړم هره ویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند کړم.